اسلام آباد مشهور سیور فود دومره مشهوري روجي دي کنه دومره رش وی پی کنه نو دا مان په کور کې جوړې کې ځکه چې دی ما ته ویلې چې مونږ بوزه یا مونږ روغ غواړم ما تل نه درل غواړم نه دل کوم او سیم ذایقه او مغه شانته وغه صرف شامي کباب پی نشته هغه تاسو خپل خوخه د کپ جوړوي نو راځي چې اسانه طریقه ته او خم دلته ما 2 ټماټر واغستو اوګه ادرک پیسټ می واغستو او یو چمچ می زیره وایسته یو چمچ می دھنیا پاوډر واغستو او سونف می پکې نیمه چمچ واغستو غټه الایچی شو ورکوټه الایچی شو او سره یو دارچینی ټوکړه شو یو سو لونګ دانیم شو لکه داسې وای چې ژوندې څومره مصالې تاسو کوي اپ کې واچوي ککړی پته یې ام پکې واچوي ما سره تور مرچ نو تور مرچ وتوي کتور مرچ کې هم نو ام پکې سودانې واچوي او دا بس غوخه مې پکې د چرګې واچوله وسره مې مالګه واچوله اصلي مقصد د دې خبرې دا دی چې موږ یخني تیارو او دا غوخه به لګ نرمه کوه نو بس په دې باندې به موږ ډکن کیدو چې دینه مزیدار یخني جوړه شي او دا به مونږه تقریبا یو 15 منټه پخو او دې کې ما دا واچول چربي چې د دې کې لګ ذایقه راشي دا که تاسو سره نه ما پکې اچوي لکه زه ساده طریقه به تاسو ته خم سیمپل خدي خو هغه یخني تیاریږي نو دلته ما وای سولک شانتي فود کلر او پاغي کې ما واچول دھنیا پاوډر زیرا پاوډر لک شانتي کورکمان مالګه او سوسونه سوس مطلب اچھا کرای کنه او کته سره نه د دې پځي وتا سو پکې کې یو سوچ مچ ماسته واچوي او دا مصالې و پکې واچوي فود کلر کې چې کته سو زیړ کلر وایستو کا سور کلر وایستو چې کم تاسو سره هغه سره مقصد دی چې غوخه خسته شي ځلته دا 15 منټ 15 منټه او خټ کېدا نو دا غوخه اوس نرمه ده دینه به موږ دا غوخه اوچته کو چې کم دغه سوس مون تیار کړی هغه کې به دا ټوله کېدو نو بس دغه شانتینو ګوري او یخنیم خه مزیدار تیار شوی دا چې کړي مصالې وی کنه دا خپل خوند دی یخنه کې پریک دی مقصد دا دی بس غوخه چې دا اوس بدادي مسدا سوس کې مونږه میکس کوه سوس چې مونږ جوړ کړو او دې کې مونږ واچو لک شانتي بیسن مخکې سوس کې به ما اچولو خو هغه ټیم کې بس دا څه وای چې ټول کچن ترانه نو دی ولا چې سم واده را لپاره د کچن کې ګرم کینې چې کم کار ز کومه اخو سنه سم مسلې سنه خبرې دی ما سره ډیسکس کینو هغه کې معنا ذهن اخکار وزینو بدل ته مې پکې نه سونه 2 چمچ صرف بیسن واچو ډیر به پکې نه اچوي دې سره چې دا غوخه کده کنه دی باندې مصالې خسته سره اون خلیږي به غوړي ګرم کوي او هغه کې بداس سره کوي دونه ډیر ټایم نه اخلي سره کول کې ول چې دا غوخه په خدا خو بس چې تاسو پوهیږئ چې یو طرف هم سور شو دغه شانتي بل طرف اړوي او دا فود کلر ما هم دې د پاره چولې چې د دې کلر خسته شي اسې دا ډیره خړې نو ما پکې سور کلر یو چونډه چولې تاسو به کتلې یا ټایم کې زردو کې او موږ چې اکثر په خوراکونو کې استعمالو وزا غوخه چې سره شي دغه شانتي بس ټوله غوخه بل لري کوي او دا دومره مزیدار لګي کنه چې دا تاسو چیو سرم د څه غوخه یا شولې شي لکه جوړه کوي سره کوي چیو سرم خوړې شي ډیر زیات مزیدار او سونه اسانه طریقه ده پزلته غوخه سره شو دا می سیټ تکړه او اوس بلار شو یخنی چې دا اچان کوي بیا ناپ کوي چې سونه روجي تاسو په خوي دا غي په دوګینا هغه سار کې اوس وګورئ دلته پیاز دی تاسو دا پیاز نری چوپ کوي هغه استعمالول شي خو ما سره دا سورکړې پیاز تا نو ځکه ز پیاز سورکړې ما واغستو تاسو جابل پیاز چې خبر چوپ کوي نو بس غوخه ټوله سره شو زه اوس هم دک غوړی دی کې استعمال تاسو چې پیاز سور کوي نو تاسو به دا غوړی ولا چان کوي خو زه خو ما خو پیاز دی خو سور شوی راغسته دی نو مال د غوړوي چان کول ضرورت نه پریوزي بس خپل حساب سره پکې واچوي چې تاسو سونه روجي پخوي زه 1 کیلو روجي پخوم لګم نو بس دې کې ما یخني چې چان کړي وا امه پکې واچوله د وریجو په 2 ګینه حساب لکه چې 3 ګلاس روجي وینو دا 6 ګلاس یخني ده او دې کې ما واچوله ګرم مساله زنه ډیره تیز زنه ډیره پیکي چې کوم پیکه مسالې خو پودر شوی اخلي بيخي پودر شوی بازار نه کروڑی لګه پودر شوی کم نو خپل پودر کوي جوسر کې اچوي نو بس دغه د بيدی کې ما مالګه چک کا تور مرچکې مې پکې واچولو او ګرم مساله چې تیزی خود و چمچ او چې پیکي نو به پکې 3 چمچ واچوي او ورجی چې همیشه 1 غنټې نه زیات ټایمر کوي خوشتولو گیا بس بیا مې پکې روجي واچولې او بس دلته به میکس کو دا یخنی چې وکنه د کې چې کوم هغه ټماټر وکا پکې دا سلیکشن ته زور ور کوي میش کوي نو هغه بدلا مزیدار ذایقه راځي مام داسې کړیو بس بیا پکې شنه مرچکی مخ ډیر واچول او په تیز ګیس په پخوي بس وګورئ دلته اوس ابو اوچېدل باندې شوې دي چې اوس دا دم تیار شوې چې دا سلګي لګي وي پکې داسې نه چې ابو په سر ولاړی بس ټوله غوخه چې دا هغه په د پاسه کېک دی دې کې تاسو شنه دنیام پکې اچول شي شنه مرچکی پکې اچول شي چې تاسو خوخي د پاسه پیچیږي دا مو وایي چې هغه د فلانی ډیش کې دا نو خو لکه دا ما چې کوم سیویر فود خوړل دی هغه کې دا نه شنه دنیا نه نو ځکه په مام باندې چولول شي زه دله کور والو لا سیم ځای کور کومه
نو بس بیا مې په دم کې خوې لاندې به ورته پترې ټینګې ته به ښې څه مږدې کېدی او 20 منټه په مړ ګیس باندې دم ورکوي. واخلې مزېدارې روجې شوې تیارې داسې دانه دانه به پخېږي که نه. او تاسو نه چې کله اوبه زیاتې شي تاسو وایي چې دا خو موږ نه اوبه زیاتې شوي وریجې به نه دغه شي نو ګیس ورلاندې تیز کوي اوبه پرې زر اوچې کوي او بیا ورله په دم ډېر ورکوي نو په دم کې بیا نرمې شي که دغه د نه کلکه پاتې نو مزېدارې غونته کې سیویر فوډ مې کوته تیار. څوک ورته سیویر وایي څوک ورته سیور وایي نو بس دا خپله ژبه ده که نه. خو اسلام آباد والا روجې مې پخې کړې.